ویډیو له بیک ګراوند بدلول. ملګري تپوس کی چې دا بیک ګراوند تا داسې جوړ کړی په دیوال باندې پینټینګ لیکلی دی یا دا بیک ګراوند ته د ویډیو ایډیټر په ذریعه باندې چینج کې څه طریقه دی هغه طریقه مونږ ته هم وښیه. نو دا نننی ویډیو د هغه ملګرو دپاره ده کوم ملګري چې وي تر د خپل ویډیو دا بیک ګراوند دا سیندري دا نظاره څنګه بدلی. همدې نننی ویډیو کې مکمل طریقه زده کې چې د ویډیو بیک ګراوند څنګه بدلیږي. طریقه یې څه ده، تاسو چې هر ځای کې ویډیو جوړه کړه بیک ګراوند شاته ستاسو ښکلی نه دی، دیوال دی، کمره ده یا سړک دی، لاره ده، هر څه چې دي د هغې ټولو ویډیوګانو بیک ګراوند چینج کیږي. طریقه یې شته. طریقه څه ده؟ ټایم نه ضایع کوو، د موبایل سکرین کې وګورئ چې طریقه څه ده. مکمل طریقه زده کړئ سټپ بای سټپ او دا ویډیو د سره شیر کړئ. نور ملګري کوم چې هغوی هم دا طریقه زده کول غواړي چې ستاسو شیر کولو سره دا ویډیو هغوی ته هم ورسي. موبایل سکرین کې وګورئ. ټول نه اول تاسو ټولو سره په خپل موبایل کې کیپ کټ ویډیو ایډیټر خامخا کیپ کټ، ځکه چې نن سبا زیات تر ملګري ټیک ټاک استعمالي او ټیک ټاک دپاره هغې ویډیوګانې په کیپ کټ کې ډېرې زیاتې ښه فلټرې دي، طریقه په هغې کې ډېرې زیاتې طریقې دي. نو کیپ کټ هر کس سره شته، که چا سره نشته د پلی سټور نه ځان له کیپ کټ انسټال کړئ. کیپ کټ په کولاو کې بره سر کې دا پلس نشان دی کریټ، دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې کلیک کړئ تاسو ته به دوه آپشن راشي، ویډیو او فوټوز. نو اول نه به فوټوز سلیکټ کړئ چې تاسو په بیک ګراوند کې کوم تصویر لګول غواړئ، کومه سیندري نظاره تاسو ځان له خوښه کړي، د ګوګل نه هم ډاونلوډ کړي یا مخکې نه تاسو سره موبایل کې پراته ده، هغه تصویر به سلیکټ کړئ، هغه به د کیپ کټ ته راولئ. لکه ګورئ زه د خپل دغه کې یو تصویر سلیکټ کوم تاسو ته طریقې ښودلو لپاره. یو مزیدار غونده سیندري، دا یو کلر چې کوم دی دا کلر به زه سلیکټ کړم، دا زه ځان له بیک ګراوند کې لګول غواړم. د دې نه مخکې ویډیو زما څنګه وه هغه تاسو ته ښکاري چې اول زما بیک ګراوند دا ګرین کلر دی، که ګرین یې که ساده هر قسم ویډیو ستاسو بیک ګراوند چینج کیږي. ها دا تصویر ما سلیکټ کو. اوس د ټول نه لومبی کار دا کول دی چې د دې تصویر سایز به دومره اوږد کړئ چې څومره ستاسو د ویډیو سایز دی. ستاسو ویډیو 1 منټ ده، دا تصویر 1 منټ اوږد کړئ. دا چې داسې سلیکټ کړئ، دې باندې ګوته کېږدئ، داسې راکاږئ، دا دې سره د دې سایز سیوا کیږي. ټیک شو، ستاسو ویډیو 1 منټه، 2 منټه، 15 منټه هر څومره چې ده دا تصویر هغې مرا دې له لمبایي سیوا کړئ. هغې نه بعد وس څه کول دي، دلته کته یو آپشن دی لیکلی دی باندې باندې اوورلی نشان ولا ما ورکو اوورلی، دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې کلیک کړئ دننه پکې بیا لیکلی دی ایډیټ اوورلی، بیا به دې باندې کلیک کړئ. دې باندې چې کلیک کړئ اوس په تاسو ته دې ځای کې بیا خپل ګیلري راوړي ویډیوز او فوټوز خو مونږه سلیکټ کړی دی. اوس په ویډیو ته راشئ. ویډیو ته راشئ، اوس هغه ویډیو راوچته کړئ کومې ویډیو له تاسو چې بیک ګراوند بدلول غواړئ. دا ویډیو ما راوچته کړه، اول نه ګوتو سره د دې دا سایز برابر کړئ. دا ایډجسټ کړئ، تاسو ویډیو کوم یو سایډ ته لګول غواړئ، بل سایډ ته، سنټر کې لګول غواړئ، هر ځای چې لګول غواړئ دا اول نه ګوتو سره داسې ایډجسټ کړئ، برابر کړئ. صحیح شو، ویډیو تاسو برابر کړه، سنټر ته شوه. هغې نه بعد لاندې دا نشانونه چې دي دې کې به تاسو وګورئ، دلته کې یو نشان دی هغې ته لیکلي دي کټ آوټ، دا سړی غونته کې شکل پې جوړ دی، کټ آوټ نشان ولا ما ورکو، دقې باندې به کلیک کې کټ آوټ. دې باندې چې کلیک کې دې کې دننه اوس 2-3 آپشنې دي. یو کروما کی ده، کروما کی دا چې څوک ګرین سکرین باندې کار کوي دا د هغې دپاره ده، خو تاسو چونکې یو عام ویډیو ده ګرین سکرین شاته نه دی هغې له بدلوئ نو هغې دپاره دلته یو آپشن دی ریموو بیک ګراوند، نشان ولا ما ورکو ریموو بیک ګراوند، دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو څنګه کلیک کړئ ډایرکټ اټومیټک ویډیو کې تاسو کتی شئ. زما د ویډیو بیک ګراوند چینج شو، بدل شو. څومره ټایم پې ولګېدو، 1 سیکنډ ټایم پې ونه لګېد. دا کیپ کټ والا اټومیټک تاسو له بیک ګراوند چینج کوي. اوس د دې نه علاوه دې باندې تاسو سټوک هم لګول شئ، دې ته سټوک وي. دا ګورئ تاسو دا د تصویر نه شاته داسې دا نشان یې سپین کلر یا زیړ کلر، لږ نشان غواړئ، ډېر نشان غواړئ، او که نه غواړئ نو د نشان ورته لګوئ، بلکل ریل به ښکاري. دا ګورئ اوس ویډیو به تاسو ته یو لږه ورته پلی کړم چې ویې ګورئ. ښه مزېدار اسان طریقې سره، هېڅ ګران پکې نه و. ویډیو به شیر کوئ خامخا چې نور ملګري هم دا زده کړه وکړي. خو اوس ته دې کې دننه یو لږ نور ایډیټینګ هم ښیم. نور ایډیټینګ دا که تاسو د ویډیو د پاسه څه ټیکسټ لیکل کول غواړئ، لکه د خپل چینل نوم یا نور یو الفاظ دی داسې چاته څه کوډ موډ ښیئ چې یاره دا به لیکئ څنګه، دې کې دا نشان دی ټیکسټ ټي ورته لیکلی ټیکسټ، دې باندې به کلیک کړئ.
دلته کې به نشان ولیکئ لکه مثال ما خپل چینل نوم ولیکو دا ګوره تاسو کتلی شئ دې کې رنګ برنګ ډیزاینونه دي کم کلر کې تاسو غواړئ سور کې زیړ کې نور هم پکې دننه ډېر قسم آرټس فونټس وغیره په دې کې مختلف سټایلونه هر قسم دي ورسره داسې پړک پړوک والا او یو سایډ ته لګوئ بل سایډ ته لګوئ هر سایډ ته چې لګوئ لګولی شئ دا ګوره خپل چینل نوم ما ورکو پټان ټیکنو د یو کارنر کې ما ولګو یو لږ غونډه به تاسو ته پلی کړم چې تاسو هم ووینئ ډېر مزیدار ښکاري هغې نه بعد دې کې یو بل آپشن دی که ته هغې ته لیکلي ریشو RATIO ریشو داسې یو بکس غونده نشان دی نشان ولې زه ورکوم دې ته وي ریشو دې باندې چې کلیک کې د دې مطلب دا دی چې دا ویډیو ته د څه دپاره جوړی دا ګوره ټول نشانونه راغله ټیک ټاک دپاره فیسبوک دپاره انسټاګرام دپاره یوټیوب دپاره هر یو خپل یو پریمینګ سایز دی نو تاسو د څه دپاره جوړول غواړئ هکه کټګري تاسو سلیکټ کولی شئ لکه تاسو ټیک ټاک دپاره جوړوئ نو ټیک ټاک په سلیکټ کې بیا چې تاسو ټیک ټاک څنګه سلیکټ کړئ تاسو دلته اپشن راشي ګوتو سره تاسو د دې د بیک ګراوند سایز هم سیوا کولی شئ کمولی شئ ټیک ټاک هغې پریمینګ کې پیټ کې برابر کې بیا ستاسو د خپل باډي لینګویج چې کوم دی دا هم تاسو غټولی شئ وړوکي کولی شئ یو سایډ ته بل سایډ ته په دې کې دننه دا تاسو پیټ کولی شئ نو طریقه اسانه وه هېڅ پکې ګران نه و که بیا هم څوک په څه پاړ نه پوه شوي ما د کمنټس کې تپوس کولی شئ که ویډیو یوټیوب نه ګورئ چینل سبسکرایب کې دې باندې ما مخکې هم ویډیو جوړه کړې وه خو هغه ویډیو چینل کې لکه لاندې پرته ده نو ملګري بار بار تپوس کوي بعضې کسان وي چې موږ ته هغه ویډیو میلاو نه شوه نو دا ما یو بله نوي ویډیو تاسو لپاره جوړه کړه چې دا چینل په ټاپ کې راشي او کومو کسانو ته چې دا شوق دی چې موږ ویډیو له بیک ګراوند چینج کړو همدغه طریقه ده ویډیو وګورئ ملګرو سره شیر کړئ ډېره مهرباني والسلام